بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مسلمانانو، دا یو ملګری د یو مسلې تپوس کړی دی چې مولوي صاحب هغه کمې درې دعاګانې وي چې نبي علیه صلات وسلام غوښتې وي او په هغې کې دوه الله تعالی قبولې کړې وي او یو الله نه وه قبوله کړه. نو هغه درې دعاګانې دا وي چې یو پکې نبي علیه صلات وسلام دا دعا غوښتې وه چې الله زما د امت له داسې عذابونه مه ورکوه چې کوم تېرو امتونو له تا ورکړي دي، یا زما د امت د تېرو امتونو په شان په یو عذاب باندې مه ختموه، مه هلاکوه. نو الله تعالی هغه دعا قبوله کړې وه او نن چې دی نو الله تعالی د نبي علیه صلات وسلام په دغې دعا په برکت باندې دې امت له هغه شان عذابونه الله نه ورکوي او نه په یو عذاب باندې الله تعالی هغو هلاکوي. دویمه دعا نبي علیه صلات وسلام دا غوښتې وه چې الله زما په دې امت باندې ظالم او کافر او جابر حکمران او بادشاه مو مسلط کوه. الله رب ذوالجلال د نبي علیه صلات وسلام دغه دعا هم قبوله کړه او الله تعالی په دې امت مسلمه باندې کافر او جابر ظالم بادشاه چې دی نو نه مسلط کوي. دارنګې درېیمه دعا نبي علیه صلات وسلام دا غوښتې وه چې الله زما امت د اختلاف نه وساتي. نو د څه حکمت په بنیاد باندې الله تعالی دغه دعا چې ونه دا نه وه قبوله کړه. نو دغه درې دعاګانې وې چې نبي علیه صلات وسلام غوښتې وې او په هغې کې الله دوه چې کوم دی نو قبوله کړې وې او یو یې نه وه قبوله کړه. جزاک الله خیر.